سلامونه ملګرو د نن روزي خبرونې ته مو هرکلی نن موږ پر یوې داسې پوښتنې غږیږو چې واقعا ډېره ژوره ده او د یوحنا د مکاشفې کتاب له زړه څخه راپورته کیږي. پوښتنه دا ده شیطان په حقیقت کې کله له اسمانه زمي ته شړل کیږي؟ د یو ډیره مهم پوښتنه ده ځکه که موږ د دې پیښې په وخت پوه شو نو د آخر الزمان د نورو پیښو ترتیب هم راته یعنی روښانه کیږي. بالکل اوس موږ د نن روزي بحث د یو لر الهیاتي سرچینو پر بنستا ده چې دا موضوع یې له هرې زاویې چیرلې ده، خو په زړه پوری خبره ده چې د دې سرچینو لیکوال وایي چې د دې آسماني جګړې وخت په زمي کې زموږ په کړنو پوری تړلی دی. هو او همدا ټکی دی چې دا موضوع نور هم پیچیلی او په زړه پورې کوي. سرچینې د مکاشفې کتاب له 2 څپرکي څخه پیل کوي. هلته یو ډراماټیکه صحنه انځور شوې، یو ښځه، یو نارینه ماشوم او یو لوی خامار. شو نو مخکله دی چې د وخت پاړې وغږیږو راځي چې همدا صحنه لېګر روشنا کړو. دا کریکټرونه چوک دي؟ خزا، ماشوم او شامار؟ البته د سرچینو له مخه داسې د سمبولونه ډېر واضح دي. خامار خو په ښکاره ډول شیطان دی. لرغونی مار هم ورته ویل شوی. سمیدا نارینه ماشوم عیسی مسیح دی ځکه چې متن وایي هغه به په اسپنیزه امسا سره پر ټولو قومونو حکومت کوي او دا پیشنګویي یوازې د مسیح په اړه شوې ده. نو دا د مؤمنانو یو ډله نشي کېدی؟ ځینې داسې فکر کوي. نه، سرچینې په دې ډېر ټینګار کوي چې دا ماشوم په خنګاړې بل په خپل مسیح دی، نه د مؤمنانو کومه ډله. او شاخه هغه د چا استحروب کوي؟ شاخه د خدای د وفادارو خلکو سمبول دی، یعنی نه یوازې کلیسا بلکې د تاریخ په اوږدو کې د خدای ټول رښتینی خلک له پخواني اسرائیل څخه نیولې تر نوې کلیسا پورې. هغه ټولنه چې مسیح یې له منځه راغی. هو دقیقاً. او په کیسې کې راځي چې کله ماشوم وزیږي نو سمدستر د خدای عرش ته پورته کیږي. دا د مسیح اسمان ته پورته کېدو یا صعود نشه ده. ډېر په زړې پورې. نو د مسیح له صعود وروسته خزا د یاره زول شست رازو لپاره بدیات تشتی. دا یاره زول شست رازه تل د بحث یو د موضوع وي. دلته یو څو اختلاف شته. سمه ده؟ هو دقیقاً. دلته 2 مشهوره تفسیرو لګي. یو یې درس د کال په هاره نظریه ده. هغه وایي هر روز یو کال دی نو دا 1238 کاله کېږي. او دا دوره یې له میلادي 1548 خسو ته 1798 پورې محاسبه کړی. سمه ده؟ د پاپانو د واکمنۍ دوره. هو همداسې ده. خو کدا دوره په 1798 کې پایتا رسیدلې وي نو دا خو ډېری ستونزې جوړی نه. ځکه د مکاشفې کتاب وایي چې په همدې دورې کې با زناور واکمنۍ کوي، د شپڅو شاسته نخان به هم وي. دا خو په تیر کې ندی پیښ شوی. بالکل. او همدا د سرچینې د لیکوال اصلي نیوکه دی. هغه وایي کدا 1238 کاله تیر شوی وي نو د آخر الزمان تر ټولو سخت پیښې باید زموږ په تاریخ کې ثبت وایي چې داسې نه ده. نو پایله څه شوه؟ پایله دا ده چې دا 1238 روزې باید لفظي واخیستل شي، یعنی 3 کاله یا بلوس میاشتي، او دا یو راتلونکه دوره ده نه تیره شوی. خې نو کدا 1266 روزې راتلونکې ته اشاره کوي دا خو ټوله معادله بدلوي. دا په دې معنی ده چې د شیطان شرل هم تر اوسه نه دی پیښ شوی او دا مونږ بیاته خپل اصلي پوښتنې تناولي که په تیر کې نوي نو بیا کله. نو راځو چې په مختلفو نظریو وغځو. لومړی نظر دا دی چې دا جګړه د انسان له پیدا کېدو هم مخکې شوی. یو ډیر پخوانی نظر دی. هو خو سرچینه دا په یو ډیر قوي دلیل رد کوي. د مکاشفې 12 چپټر کې وایي چې شیطان ته زموږ د ورونو د شهادت له عمله ماتي ورکړل شو. او نو د دې جګړې د ګټلو لپاره د انسانانو په ځانګړې توګه د شهیدانو شتون حتمی دی. دقیقه. نو دا پیخه د انسان له خلقت څخه مخکې نشي کېدی. منطقي ښکاری. نو راځو دوهم نظر ته چې شاید تر ټولو مشهور دی، دا چې شیطان د مسیح د صلیب پر مهال له آسماني وشړل شو.
دا خو ډیر قوي دلیل لري د مسیح بریا د شیطان لپاره تر ټولو لویه ماتې وه. هو دا یو ډیر مهمه پوښتنه ده او سرچینه دې ټوکې ته ډیر پام کوي. د صلیب پیخه بل شوکه د شیطان د ماتې بنستا دی. دا هغه ځای و چې د هغې واک ته او پرېکنده گزار ورکړل شو. خو دلته یو خوش دی. خو د سرچینې په وینا د مکاشفې 12 چپټر د یوې بلې مخصصې تیخې په اړه خبرې کوي. د صلیب پر مهال د شیطان د شړلو لپاره یو شرط لا نه و پوره شوی. او هغه شرط څه دی؟ هغه شرط د شهیدانو د شمیر پوره کیدل دی. لکه هغه څنګه مو مخکې ویل، شیطان ته د ورونو د شهادت له امله ماتې ورکول کیږي. دا خو یو ډیر نوی فکر دی. یعنی د صلیب بریا په اسمان کې د یوې قانوني پروسې پیلوه، خو د حکم تطبیق د انسانانو په شهادت پورې تړلی دی. بالکل. سرچینه استدلال کوي چې تر هغه وخته شیطان لا هم اسمان ته لاس رسلري او د ورونو د توروانون کې په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. نو د پینټیکوست د ورځې په اړه نظریه هم په همې دلیل رد کیږي؟ هو، دقیقاً. د پینټیکوست په ورځ د شهیدانو د شمیر د پوره کېدو لړۍ په رسمي توګه پیل شوه. نه ده چې پای ته ورسېده. دا د پروسې پیل و، نه پای. نو راځئ راتلونکي ته وګورو. چاروم نظر وایي چې شیطان د آخر الزمان د ورستي اونی په نیمایي کې شړل کیږي. یعنی د لومړي قیامت سره سمدستي ورسته؟ هو. خو دلته یو منطقي مشکل شته نه؟ که ټول مومنان په لومړي قیامت کې اسمان ته پورته شوي وي، نو شیطان به پر زم کې څوک زورني؟ همدا خبره ده. سرچینه دا د دې نظریې تر ټولو لایا کمزوري ګڼي. که شیطان له قیامت ورسته وشړل شي، نو داغه د غصې او ظلم هدف په څوک وي؟ په ځمه کې به هیڅ مومن نه وي پاتې. دا ترتیب سم نشکاري. سمه ده. نو پنځم نظر د شیشمې سرنی سره تعلق لري. دا نظریه سوای د دې نظر لمخې کله چې شیشمې سرنی غوول کیږي، زناورو له بهرو او زمې کې څخه راپورته کیږي. پلویان یې وایي چې دا ځکه کیږي چې شیطان په هماغه وخت کې زمې کې تشړل شوی او د دې زناورو تر شا اصلي ځواک دی. خو دلته هم ستونزه شته. هو، سرچینه وایي چې دا مهال ویشم یو سکه ګډوډ دی. د بیلګې په تور د پنځم سرنی په متن کې راغلی چې یو ستوري له اسمانه زمې کې ته راغورځېدلی وو. او ډیر احتمال شته چې دا ستوري په خپله شیطان وي. دقیقه. او په دې صورت کې به هغه له شیشمې سرنی څخه مخکې شړل شوی وي. نو داسې ښکاري چې دا ټول 5 نظرونه زیاتی لئی ستونزې لري. داسې دا لکه د یوې ماما ټوټې چې سره نه لګیږي. نو د سرچینې لیکوال کوم حال واړنته کوي؟ کومه ټوټه ورکه ده؟ د سرچینې لیکوال شپه هم نظر اورانې کوي چې د اهې پانده دا ټوله ماما حل وي. هغه نظر دا دی شیطان د آخر الزمان له ورستي وفکل نه دورې څخه لږ مخکې زمي ته شړل کیږي. نو دا پیخه د دې روستي دورې د پیل نشاده نه د هغه په منځ یا پای کې. هو، کله چې د تاریخ په وګو کې د شهیدانو ټاکل شوی شمر نږدې پوره شي، په اسمان کې یو مهم پړاو ته رسیږو. دا د میکائیل او د هغې د ملایکو د پاره نشاده چې ورستي برید وکړي. دوی شیطان ته ماتې ورکوي. او شیطان په دې پویدو سره چې لوخ وخت ورپاتې دی، په ډېرې غوسې سره زمي ته راځي. هو، او د هغې دا راتله د آخر الزمان د ورستي سختې دورې پیل دی. نو که یوه حقوقي تشبیه وکاروم، داسې د لکه شیطان چې په آسماني محکمې کې یو تورنونکی وي، او کله چې د شهیدانو شهادتونه د هغې د دراغو پر ورنده د کافی شواهدو په توګه وړاندې شي، نو قاضي یعنی خدای هغه له محکمې څخه وباسي. آیا دا سمه تشبیه ده؟ بالکل، یو غوره تشبیه ده. د شهیدانو وفاداری تر مرګ پورې د شیطان د تورونو ورستی ځواب دی. نو هغه خپل قانوني موقف له سوار کیږي او شړل کیږي، او کله چې زمینه تراجی خبره ورستی حصہ کوي. په زړه پورې ده. خو په دې شپږم نظر کې هم 2 فرعي لیدلوري شته. یو د 5م مهر او بل د 5م سرنی په اړه. هو، لومړی فرعي نظر وایي چې شیطان د 5م مهر د پرنستله پر مهال شړل کیږي. 5م مهر د شهیدانو د ارواګانو صحنه ده چې د عدالت خواهتنه کوي. نو دا نظریه وایي چې د لوی چیغي د شیطان د شړلو لامل کوي. او دویم فرعي نظر چې د سرچینې لیکوال یې غوره غني. دویم فرعي نظر
او د لیکوال تر ټولو غوره شوی تفسیر وایي چې شیطان د پنځم سرنی د غوله کېدو پر مهال شړل کیږي. لکه څنګه چې مو مخکر یادونه وکړه، په متن کې راغلی چې یو ستوره له اسمانه زمینې ته راغورځېدلی و. او لیکوال په دې باور دی چې دا ستوره په واضح ډول شیطان ته اشاره کوي. هو، د هغه له راغورځېدو وروسته لومړی عذاب پیلیږي، بیا د شپږم سرنی پر مهال دویم عذاب پیلیږي چې د ځناور د واکمنۍ دوره ده. دا مهال بیش ډېر دقیق ښکاري. نه، راځئ چې دا ټول یوځای کړو. د دې ورستې نظر له مخې د پیښو ترتیب به داسې وي. لومړی د پنځم مهر پر مهال د لوی شهادت دوره راځي او د شهیدانو شمیر نږدې پوره کیږي. سمه ده. دوهم، د ششم مهر پر مهال څلدلوش پسیر هزار کسان نشان لګول کیږي چې خوندي شي. هو، دا د خدای د ساتنې نښه ده. دریم، د لومړي تر څلورم سرنې په هغولو سره پر زمیکا، بهر او اسمان لوی مصیبتونه راځي چې دا د شیطان د راتلونکي شرلو لپاره زمینه برابروي. څلورم او دا کلیدي ټوکی دی، د پنځم سرنې پر مهال میکائیل شیطان زمینې تشری، دا د لومړي عذاب او د ورستې سختې دورې پیل دی. دقیقاً دا هغه شیبه ده چې کیهانی جګړه زمینې ته رالیږدول کیږي. پنځم، د ششم سرنې پر هغولو سره ځناور راپورته کیږي او خپله 3.5 کلنه واکمني پیلوي چې دا دوهم عذاب دی. او په دې دوره کې د شهیدانو شمیر په بشپړ ټول پوره کیږي. او په پای کې کله چې اووم سرنې غوول کیږي، لومړی قیامت واقع کیږي او په اسمان کې اعلان کیږي چې د دنیا پاچاهي زموږ د چشتن او د احای د مسیح شوه. اهم دا دی، دا ترتیب د مکاشفه کتاب مختلفه پیچلې پیشونه په یوې منطقي او همغږ لړۍ کې سره تړي. نو کلنډیز وایو د شیطان شړل یو ناساکي پیښه نه ده. دا د یوې اوږدې کیاني جګړې پایله ده چې برخلیک یې په مستقیمه توګه د مؤمنانو په وفاداری او شهادت پورې تړلی دي. دا واقعاً یو حیرانونکی فکر دی. دقیقه، څه چې دلته په زوړ پورې دي هغه دا دي چې دا تفسیر د ځمکې پیښونه له آسماني پیښو سره تړي. د داسې نه ده چې انسانان یوازې د کیاني پیښو قربانیان دي، بلکې د دوی کړنې، د دوی ایمان او د دوی قرباني په اسمان کې پایله لري. او په دې کې یو عجیب منطق هم شته. د شیطان ورسته هڅې، د حبی ورسته غوسه، په حقیقت کې د هغې د پوره ماته او د مسیح د پادشاهۍ د راتګ لپاره لاره هواروي. بالکل، د هغې ورستی عمل د هغې د خپل ماته لامن ورزي. هغه په خپل غوسه کې هغه ورستی شهیدان وجني چې شمیر یې د هغې د شړلو او د خدای د پادشاهۍ د اعلان لپاره اړین دی. او په پای کې یو پوښتنه چې د اوریدونکو لپاره پرېږدو کې د دې تفسیر له مخې د انسانانو کړنې لکه تر مرګه وفاداری دومره ځواک لري چې په اسمان کې کیهانی پېښې رامنځته کړي. نو دا زموږ د ورځنیو انتخابونو او زموږ د دریجونو د ارزش په اړه سو وای. د دې په اړه فکر کوئ. تر بلې خبرونې د خدای په امان.